أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على سكرات الموت أو كما قال. زما عزیزانو د مرگ موضوع شروع وا چې د مرگ نه په دنیا کې یو انسانم انکار نشي کولی. دهریان د الله رب العزت نه انکار کوي چې دا دنیا اسې روانه ده او چلیږي. په مخ د ځمکه داسې خلک هم موجود دي چې د هر پیغمبر نه انکار کوي. دنیا دا یو اټکلي روانه ده، دا چاته محتاج نه ده، بس انسانیت ژوندی کا، مسلمانی لازمه نه ده. خو واحد دا مرگ یو داسې شی دی چې په مخ د ځمکه د دې نه یو تن هم انکار نه کوي. دهریان هم مرګ مني، هندوان او سیکان چې د پیغمبر نه انکار کوي هغې ټول مرګ مني چې د مرګ نه خلاصی نه کیږي. نو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام چې وفات کیږي نو دا دعا به لوستله اللهم اعني على سکرات الموت، یا الله ما د مرگ د سختونه په امن کې کھا، زکه د مرگ دا سختی دا ډیره سخت دی. او انسان ته اله پته ولګي کله چې دله مرگ راشي، کله چې دله هغه مخلوق راشي چې هغه مخلوق دا په اول ځل وویني، نو هیبت د مخلوق چې ملائک دی یو هیبت هغه شو. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې په دنیا کې او په آخرت کې دا ټول سختۍ دا راغونډې کا، خو د مرګ او د زنکدن په سختۍ پسې د دنیا یوه سختي هم نشي رسېدی. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال پیش کئی کچری یو انسان په اره باندې کټ کړی شي یا په کینچي باندې ټوکړې ټوکړی شي یا په دیګ کې واچولی شي او دا په دې دیګ کې پوخ کړی شي، د مرګ سختی د دې نه مې زیاته سخته ده. او بیا فرمایي که چرې یو مړی راپاسي او هغه د مرګ هغه سختي ژوندو ته بیان کړي چې مرګ دومره سخت دی، فرمایي چې خلک به په دنیا کې
بیا د خوشحالۍ زندگی تیره نه کړي. دومره دا ځنکدن سخت دی، دومره هیبت والا دی. خو دغه هیبت به الله رب العزت که څوک بچ کوي هغه به مؤمن سړی بچ کیږي. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایا المفہوم مبارک دا سے دے چی پا دی مسلمان باندے پا دی زنکدن کے سختی ولی او کافر باندے سختی نہیں. وی پا کافر زکا سختی نہیں چی دا پا دنیا کے سمرا خیگڑی کری دا خلق و سرا دا انسانیت پا جامع کے خو ایمان دے کافر تا نئی نصیب شوے نو دغا بدلے والا اللہ رب العزت پا دنیا کی پورا کئی. نو زنکدن دا دے کافر دا دیر آسانی او پا مومن باندے پا وقت دا زنکدن کے دغا تکلیف زکی چی دا دنا بازی ٹیم کے گناہونا شوی نو دا آغا گناہونو دا میٹاوولو دا پارا چی اللہ ازام تا پاک او ساک را غواری نو پا زنکدن ٹیم کے پی سختی راولی. کل دغا مسلمان آواز کئی دا زنکدن پا ٹیم کے خپلو بچو تا اے بچو اوبرا کئی. کل آواز کئی اے بچو مرے میں ترخ ترخ کی گی دا وجہ کی گی نو دل سلور ملائک بھی آرازی او دا زنکدنی نو سلور ملائک والا حاضری شی. اول ملائک دل چراشی آغا دا رزق والی دغا ملائک و توئی اے پلان کیا پتا دے سلام وی زستا آغا دا رزق والا ملائک یم چھے طالب ما رزق درکو اللہ رب العزت دا رزق ڈپٹی مال را کری وا خوزب پر طول دنیا کے اگر زیدم ستا بلا نوڑائی پا نصیب کی نشتا نو خپکی گا ما دا سے ندر آگلی چه ستا یو نوڑائی پا ما باندی پاتی وی دغا ملائک تلار شی دویو ملائک والا دا اوبو والا راشی چه دتا اللہ رب العزت پا دباندے دا بلے ملائک ڈپٹی لگولی چا با اوبو ور رسی وی دغا اوبو والا راشی اوتوی اے سڑیا زما دے پا اللہ قسم وی چه پٹھول دنیا کی زو گرزیدم اسے نکشتا چرت یو گٹ او ببر خپاتی وی چه زی تال راوڑم خو لیکن پٹھول دنیا کی زو گرزیدم ستا بل گٹ او بپ دنیا کی ما انمون دے دغا ملائکم تیلارشی درام پرشتو و تراشی و تفرمائی چه اے سڑیا زما دے پالا قسم می زب طول دنیا کے اگر زیدم چه ستا دا پارا یو منٹ یو دو منٹو یو 30 سیکنڈو دا پارا تالا سارا اڑم خما پا دنیا کے اوکتا ستا دا پارا یو سیکنڈ لو رسانشتا اللہ رب العزت ماتا ستا باندے دا ساخ استلو ڈیپٹی لگولے وا خو لیکن بلا ساستا نمیلاوی گی
دغه څلورمه ملایک هم ترې لاړ شي، درېیمه ملایک څلورمه راشي، دا ورته وایي السلام علیکم، زه ستا د عمر چې ستا څومره عمر دی د هغې په ډیوټۍ الله زه مقرر کړی ومه، زه په ټوله دنیا کې وګرځېدم او په دې ټوله دنیا کې ما ستا دپاره یو سیکنډ عمر پیدا نه کړ. کلکم میعاد یوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، یو سیکنډ مې پیدا نه کړ. دې نه معلومیږي ستا وخت قریب دی. وی دغه څلورمه ملائک هم ترې لاړ شي. ملک الموت پنځمه فرشته چې راځي ملک الموت راشي او دغه ټیم کې د دې بنده نه ساه قبض کړي او فرمایي وی اویا کرتې هره ورځ هر انسان دپاره ملائک ګوري او ورته وایي ای پلان کیه ګورې مرګ ته ځان تیار ساته. نن هغه مرګ چې خواهشات ختموي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی د نبی علیه السلام نه تپوس وشو چې ای د الله پیغمبره ای المؤمنین اکیسو کم یو په مؤمنانو کې ډیر عقلمند دی، ډیر سمجھدار دی، ډیر هوښیار دی، کم یو کس دی؟ نبی علیہ السلام فرمائی اکثرهم للموت ذکرا، هغه سړی ډیر هوښیار دی په تاسو کې چې هغه مرګ ډیر یادوي. ځکه نبی علیہ السلام فرمائی مرګ دا خواهشات ختموي. نن زمون خواهشات څومره لرې تللی دي او مرګ راته نږدې پروت دی. زما خواهشات آسمان ته رسېدلی دي لیکن مرګ مې د څلورم چت نه اخوا ټیم ختم دی. دومره مونږ خواهشاتو پسې تلي. زما د بچي زما د بچی واده د 2 کالو نه زه کور ته سودا راوړم، زما د بچي واده به زما د لور واده به هغه لور بیا یو څو ورځې مخکې د واده نه وفات شي. هغه زلمی بیا روان وي اکسیډنټ وکړي جي واده له یو هفته پاتې و مرګ د ده واده نه مخکې راغی او دی قبض کړ. د مرګ ګارنټي چا سره نشته. مرګ به ناڅاپه راځي خو دغه مرګ دپاره په دې دنیا کې تیاری پکار دی. خو دغه دنیا نن مونږ خپل مقصد ګرځولی دی. مونږ دنیا مقصد حالانکه زمونږ مقصد اصل هغه آخرت دی خو مونږ آخرت پرېښی دی. مونږ دنیا مقصد وګرځو. انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل کله چې مؤمن ولی الله انسان وفات کیږي نو ملک الموت و تراشی او ته فرمای السلام علیکم، سلام پہ واچي او بیا ورته وایي چې اے د الله ولی تا دنیا خرابه کړې وه آخرت دې ځان ته آباد کړی و. نو نن نه بعد ستا آخرت آباد شو او سات یې واخلي. او کم یو کس الله دې اونکي
کم یو کس په دنیا کې منپسند زندگی تیره کی د خواهشاتو زندگی تیره کی د زنکدن په ټیم کې والا ملک الموت راشي ورته فرمایي ته د الله مؤمن نه یې ته د الله ولی نه یې تا په دنیا کې منپسند زندگی تیره کړې وه تا دنیا آباده کړې خو آخرت ته وران کړی دی او فرمایي وی کله چې انسان په ده باندې حج فرض وي او دا حج ته لاړ نشي په ده باندې زکات فرض وي او زکات ورنه کي نو دله ملک الموت راشي نو دا ملک الموت ورته وفرمایي مرګ ته ځان تیار کا وی دا ورته وایي چې ماله لږ ټیم راکا په ما خو حج فرض و ما حج نه دی کړی په ما زکات ورکول فرض و ما فرض زکات نه دی ورکړی لږ ټیم راکا دوباره دنیا ته واپس کېږم سا رانه ما اخله مهلت راکړه زه به نیک کارونه وکړم ملک الموت ورته وفرمایي چې ستا وخت پوره دی دغه چغه به کافرم وی بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه وانهم لكاذبون الله فرمای که چرې زه دا واپس هم کم دا به بیا واپس راګرځي هغه څه ته چې زه یې منې کوم دا به یې کوي والله فرمایي وانهم لکاذبون دا ګورې په خپله خبره کې دروغجن دي نو دا مرګ دا به خامخا راځي زما دې په الله قسم وي چې ما ته مرګ یاد شي زه به رشوت وانه لمه زما دې په الله قسم وي ماله مرګ یاد شي زه به سود ونه کمه ما ته مرګ یاد وي زه به پردی حق ونه خورمه ماله مرګ یاد وي زه به دوکه و پراډ ونه کمه ماله مرګ یاد وي زه به د پردي ځمکه په قسمونو لاندې نه کم ماله مرګ یاد وي زه به پردی صادر ونه شلوم ماله مرګ یاد وي زه به د کلمې رور مسلمان ونه ولم مړه به یې نه کم په ټوپک خو مرګ نه دی یاد مونږ څه وایو زما پښتو ده بله م راپاسي هلکه پښتون یې شاته نه شي ستا پښتو خو ما بله ورځ ولیده په واده کې دغه ستا پښتو وه ستا پښتو خو ما په مړي کې م ولیده تر 3 ورځو پورې د مړي غم وي تا په 3مه ورځ د سحر نه والې تر 10 نه والې تر 4 پورې له مازدیګر ته اوس هم 5-6 ګنټې شته نوې کپړې ښځو نوې کپړې داسې ځان تیار کړي ته به وایې چې د واده اوله ورځ د ولیمې ده دا ستا خیرات دی دا ستا پښتو ده دا زما او ستا اسلام دی د مړي د کور والا په زنانه باندې څه تېرېږي او تا خپل ځان نه څه جوړ کړی ځان دې غوړ کړی د سر نه تر خپو پورې مړي کور والا به څه وایي چې دا ماله مړي را راغلی که دا خوشحالی را راغلی او چې بار راوځي زه پښتون یم په واده کې هغه نخرې وکړو زمونږ تور سره پردو دکاندارانو سره کینی بیې کوي دا پښتو ده نه پښتو کې ځان شاملولی شو او نه په اسلام کې ځان شاملولی شو پښتو خو هغه وه اسلام خو هغه دی چې مسلمان به په خپلو تورسرو باندې صادر اچوي نن زمانو جوان وګوره موبایل کولاو کا
په معاشره کې به هغه سړی هغه به د ټاپ ایکټري چې د هغه ټیک ټاک کې زیاتي هغه به د ټاپ ایکټر وي هغه تور سره چې د هغې ټیک ټاک کې زیاتي وي او دغه سړی او دغه پلار او دغه مور او دغه رور دا به جینۍ به په دغه کور کې اوسېږي دا به م راپاسي زه پښتون یم ستا لور خو هغه پښتو په ټیک ټاک کې پرېښوده ته په کور کې لټې ستا نوجوان خو پښتو په ټیک ټاک کې پرېښوده ته په کور کې پرېږدي داسې بچی دا خو زهریله دی چې وجود کې ګوتې ته کینسر ولګي کټ کولې پکار دي زما بچی دغسې شي جیل ته یې لیږل پکار دي چې جیل ته لاړ شي چې معاشرت یې په امن کې شي زما نوجوان غاړه وګوره په غاړه کې به امبیلونه پراته وي زما نوجوان لاسونه وګوره په لاسونو کې به کړۍ پرتې وي زما تور سرې بني اسرائیل چې د څه د وجې نه الله تباه کړي وو هغه زنانه او هغه قوم چې الله تباه کړی وه د دې د وجې نه چې زنانه به په خپو کې هغه شیونه اچول چې روان به شړنګېدل به نن زما پښتون یې اچوي د بني اسرائیلو چې کوم عملونه دي الله دې مونږ او تاسو ته بچ کړي مونږ ټول کې نن په مونږ کې ټول راغلي دي نو مرګ داسې حقیقت ته چې دا هر څه ختموي داود علیه السلام ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی داود علیہ السلام کی شرم او حیا ډیره زیاته وه ډیره حیا وه پکې اوس به زه د پښتنو څه حیا ووایم الا ماشاءالله نیکان خلک پکې ډیر شته مونږ خو چې کور نه راوځو او حیا راپسې شاته راوځي دیکه وله ورکو ګیټ پسې رابند چې کور کې کښېنه بار ستا څه کار دی شرم په کور کې پرېږدو حیا په کور کې پرېږدو بهر مو چې څه زړه غواړي هغه کوو نو داود علیه السلام راووت نبی علیه السلام فرمایي د هغه عادت مبارک داو چې کله به کور نه راوته کور به د بهر نه تاله کو راوبوت بند به یې که وی یو ځل همدغسې ویې که کور نه بهر راووته را روان شو بیا څه ټیم یو ګنټه مثلا یا 2 ګنټې بعد واپس کور ته سار بیا لاړو چې کور کې وکت د کور په میدان کې یو سړی ولاړ دی داود علیه السلام چې ګیټ کولاو که تالی کولاو کړه ننوت ورته فرمایي ته څوک یې چې دلته ولاړ یې زما کور ته راغلی هغه سړی ورته وایي وی زه داسې سړی یم چې زه د باچاهانو کورونو ته بغیر گویا کنی ته ملک الموت یې ورته عرض کړي ای د الله پیغمبره زه ملک الموت یم زه راغلی یم ستاسو ټایم پوره دی ستاسو نه ساه اخلم داود علیه السلام سره صادر مبارک داسې په ځمکه خور که او سملاست او ته فرمای ما نه روح قبض کا پیغمبر کور نه بهر وځي ضرورت د پاره واپس راځي د مرګ ټیم ته پته هم نه لګي د مرګ اوس خو بیخي پته نه لګي د مرګ او مونږ څه وایو نه زه خو لا ځوان یم چې بوډا شم بیا به جومات ته ځم نو یاد ساتئ د دغه مرګ د پاره تیاری په دې دنیا کې پکار دی قسم په الله قسم ته په الله خورم چې دغه تیاری صرف او صرف په 2 شیونو کې ولټو قرآن او حدیث کې بس په نور څه کې کامیابي نشته بچی که اوچتول غواړي ښه تعلیم د دنیا پې وکړه
خو دا دین او دا قرآن ورته وښایه. لوی ډاکټر دې جوړ کا خو دا قرآن هم ورته وښایه. لوی انجینیر دې جوړ کا بار ملکونو ته تعلیم دپاره ولیږه خو دا قرآن هم ورته وښایه. بچی نه لوی کاروباري بچی جوړ کا خو دا قرآن هم ورته وښایه. نن دا قرآن صرف مونږ په روژه کې د تلاوت دپاره ګرځولې. او دا لا بله خوشخبري دی که خفګان دی او که تاسو ورته خوشحالي وایي. د نبي علیه السلام حدیث په روژه کې خو څه کې چې ټول عمر تیر شي. مونږ چېرته کتاب راخیستی چې دی کې نبي علیه السلام مونږ ته څه فرمایلی دي؟ بس صرف دا یو کتاب قرآن مجید صرف تلاوت په روژه کې. جی څو ختمونه دې وکړه؟ 10 ختمونه مې وکړه. ستا د ختم نه څه پیدا؟ صرف ثواب دې وګټ. جی تکبیر الله سره مونځ کوم په روژه کې. جی یو مونځ هم رانه نه قضا کېږي. ستا د مونځ څه پیدا؟ تا ته مونځ دا ښایي چې ته پردي حق وخوره؟ تا ته قرآن دا ښایي پردی مسلمان مړ کا؟ تا ته قرآن دا ښایي رشوت والا؟ تا ته قرآن دا ښایي ستا ګاونډي غریب دی ته دلته تکبیر الله کې ولاړې؟ دا ستا مونځ دی؟ داسې مونځ نه مونځ ښه دی چې ګاونډي د خوا کې د لوږې مړ کېږي ته دلته کې په تکبیر الله سره وایي چې تکبیر الله پوت کېږي. تاسو د تکبیر الله غم دی ضرور حق دې خوړلی دی د تکبیر الله غم دی د سره. پردی ځمکه دې قبضه کړې د عمرې او د حج غم دی در سره. مه کوه دا حج او دا عمره پرېږدې دا پردی حق ورکه. پردی قرض ورکه. قرض باندې دې ملا ور اچولې ده جی عمرې ته ځم جی حج ته ځم مزه حج ته دا قرض ورکه زمونږ دغه. او بیا وایي مې پکه مسلمان وو پردی قرض نشي ورکولی مسلمان ځان ته وې. افسوس قسم دې مونږ صرف دین دا قرآن څه دا د وظیفو کتاب مونږ ګرځولی. یارې دا دعا 10 کرتې وایه چې کومه ښځه دې خوښي تا ته میلاوي. یارې دا قرآن دا یاد 1000 کرتې وایه کاروبار کې به دې برکت وي به دا ټوله دنیا و په تا راماتې. دا کتاب مونږ دې دپاره ګرځولی. دا کتاب یوازې دې دپاره نه دی دا د عقیدې کتاب دی. په دې عقیده جوړه کا نو ته به پردی حق نه خورې نو مرګ به درته یاد وي. مونږ تکبیر الله وخوړو. تکبیر الله ځان ته اجر لري د هغې اجر نه انکار مونږ نه کوو. خو دغه تکبیر الله دې په کار نه راځي چې په دې خېټه کې د پردی حق پروت دی ته تکبیر الله ته ودرېږي. اول تپوس وکړه چې دا مونځ دې هم کېږي او که نه کېږي. تاسو ته تکبیر الله غم دی مسله مو دې معاف کړي. نو کوشش دا وکړو چې دې کلام ته ټیم وباسو د نبي علیه السلام سنت عمل ته ټیم وباسو. نو انشاءالله تعالی مونږ سره بیا پردي حق او د پردي ځمکې او د رشوت د دې حق نه مونږ به الله بچ کړي او پردی رشوت نه مونږ به الله بچ کړي.